نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد شهر الله المحرم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صدق الله مولانا العظیم. عزتمند مسلمانانو، 13 ہفتے مونگا یوم عاشوری متعلق خبری کڑی بھی دغه شان د یوم عاشوری څومره هم فضایل دي، احکامات دي، هغه ټول مونږ ذکر کړي دي. نن ورځ یوم عاشورا دی، نن د 10 محرم ورځ دی او دیتا په عربی کې یوم عاشورا یل شي. د دې فضیلت او په دې ورځ باندې څومره هم واقعات شوي دي، هغه ټول تاسو ته مخکې ما 13 هفتې بیان کړي. ما درته دا خبره کړې وه چې انشاءالله په راتلونکي هفتې به د کربلا څه کوم داستان دی، کومه واقعه دی، هغه به تفصیل سره ذکر کوو او نن به انشاءالله هغه واقعه ذکر کوو. عزیزانو، په دې ورځ باندې امام حسین رضی الله تعالی عنه سره د ټول خاندان په دې ورځ باندې شهیدان شوي دي. څنګه شهیدان شوي دي، واقعات څه دي، داستان څه دی، هغه ذکر کوو. امیر المؤمنین امیر معاویه رضی الله تعالی عنه څخه کله هم اخره وخت راغلو، نو دی دا غوښتله په څه مجبورۍ په حالات کې څه جزء په خپل ژوند کې زما څه کوم بچی دی یزید خلکو نه بیعت واخلم، په خپل ژوند کې دغه زه بادشاه وګرځوم. ځای په ځای اعلانات یې وکړل او څومره هم په اطرافو کې علاقه جات دي، شهرونه دي، ځایان دي، ټولو کې اعلانات یې وکړل چې زه غواړم په خپل ژوند کې د یزید د خلکو دغه شی وکړي، بیعت وکړي. چونکې حکومت یې هم آندي و، خلک هم آندي و، بادشاه هم آنداغه و، وزیران هم آندي و، نو دغه کار ورته ډېر زیات آسان شو. دا خبره مدینې ته ورسېده. په دې وخت کې امیر معاویه رضی الله تعالی عنه دغه شی شو، وفات شو. یعنی د مدینې څه کوم خلکو د یزید د لاسه خلکو بیعت ونه کړو په دې ژوند په حالات کې، هغه دغه وفات شو. خو بیا هم د یزید څه کوم دی، د دې سره وزرا څه کوم دي، امیر معاویه رضی الله تعالی عنه د وفات څه کوم خبر دی دا یې پټ کړی. دغه خلکو کې شیا یې نه کړو د پاره د دې خلکو کې فساد را نشي او امام حسین رضی الله تعالی عنه مغه ته پته ونه لګي او دغه شان مشران صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم اجمعین دغه ته پته ونه لګي. امیر معاویه رضی الله تعالی عنه دغه شوی دی، وفات شوی دی.
بهر حال مدینی ته خبر ورسېدو. مدینی یو گورنر دی مروان، صدا مخکې خو خو د کومه عهده ورته میلاو شه، دینه بعد دا ډېر زیات بدترین وګرځېدله. اصل کې دغه و نایب گورنر، او دینه باندې یو بل گورنر هم و، هغه ته هم پاته ولګېده او کاغذ ورته هم راغلو چې ته د مدینې څومره هم خلک دي دوی ته حکم وکړه چې دوی به د یزید په لاس باندې دغه شی کوي، بیعت کوي. خبردار کسې چاته پته ونه لګېږي چې امیر معاویه رضی الله تعالی عنه دغه شی شوی دی، وفات شوی دی. دی یو میټینګ یو اجلاس یې راوغوښتلو، دې کې مروان هم شریک و. مروان ته ویلو چې څه کول پکار دي، د مدینې خلکو بیعت به څنګه راخلو، صدا هم د یزید د لاسه یزید په لاس باندې بیعت وکي، انتشار جوړ نشي. نو مروان ورته ویلو صدیقي مدینې کې دوه کسان دي، یو حسین رضی الله تعالی عنه، یو عبدالله بن زبیر رضی الله تعالی عنه. دغه دوو کسانو بیعت وکړو نو ټوله مدینه د تا لاس کې دی، ټوله مدینه بیا بیعت کوي. او کچېرې دغه دوو کسانو بیعت ونه کړو نو ټوله مدینې څومره هم خلک دي هغه د تا مخالف ګرځېږي. څه کول پکار دي؟ داسې وګاسه اول دغه دواړه وغواړه، دوی سره خبره وکړه، که دوی ومنله نو فبها، که اوی نه منله مغزه کې ولا هم سرونه ورنه جدا کړه، خبره به خلاصه شي، خلک به هم وویریږي او بیعت به هم وکړي، خبره به خلاصه شي. ډېره ښه. د مدینې څه کوم ګورنر و، دی امام حسین رضی الله تعالی عنه ته پیغام واستولو چې دلته راشي. دی وخت کې امام حسین رضی الله تعالی عنه ته څه طریقې سره خبر رسېدلی و چې امیر معاویه رضی الله تعالی عنه دا هم دغه څه شوی دی، د هغه وفات شوی دی. خو د عام خلک څه کوم دي دوی خبر نه و. امیر المؤمنین امیر معاویه رضی الله تعالی عنه دغه څه شوی دی، وفات شوی دی. بهر حال امام حسین رضی الله تعالی عنه ورغلو ورته، او نور خلک هم څومره هم دي متبعین و هغه ټول ځان سره کړو. گورنر کوم هاوس و هغه ته ورغلو، نو هغه خلکو ته یې وویلو چې زه نن ورنه وځم، که چیرې ما سره څه هم وشو تاسو فورا زما خواله راځئ، څه هم کېږي هغه به بیا ګورو انشاءالله. دوی گورنر هاوس ته ورننوتل، څومره هم امیر معاویه دا کوم گورنر و، امام حسین رضی الله تعالی عنه ورننوتو، سلام کلام نه پس دغه ورته وویلو امیر معاویه رضی الله تعالی عنه دا غواړي په خپل ژوند کې یزید په لاس باندې بیعت وکړي. نو ته مددو پر راوخته یې چې ته د هم د یزید د لاس باندې څه شی وکړي، بیعت وکړي. ما ته هم پته وه تاسو باندې دا خبره کوئ، خو زه مشوره کوم ما ته یوه ورځ مهلت راکړه، خپل خاندان مې دی خاندان والا سره مشوره وکړم، هر یو شیز وکړم، بیا به تا ته جواب درکړم. گورنر ورته ویلو چې ډېره ښه خبره دی، لاړ شه مشوره وکړه، تاسو یوه ورځ ټیم دی، بیا ما ته راشه او بیا به څه هم وایي هغه متعلق به بیا فیصله کوو. دغه لاړو خاندان ته. دکې مروان دا گورنر ته ورغلو چې تا څه وکړل؟ حسین رضی الله تعالی عنه راغلی و، هغه ته خبره هم وکړه، خو دغه ولې چې یوه ورځ مهلت ما ته راکړه. هغه مروان ورته ویلو چې ډېره غټه غلطۍ دې وکړه، په کار خو دغه اوس که چېرې دوی خبره نه منله تا ورنه هغسې کې سرطن جدا کړی و،
خبره به خلاصه شوې او ډېره غټه غلطۍ ده ټیم به ورته امام حسین رضی الله تعالی عنه ته ورکړ. نو هغه گورنر څه کوم هغه په خپله باندې ډېر زیات ښه و. مروانه افسوس مې په تا باندې آیا زه خپل لسونه تک سره کم په وینو باندې او داسې شخصیت دغه د نبی علیه الصلاة والسلام المسی دی او نبی علیه الصلاة والسلام مبارک شهر دی. زه په خپل لسونه د امام حسین رضی الله تعالی عنه په بدن سره وینو په تک سره کم افسوس وي په تا باندې مروانه. داسې کار خو زه بالکل نشي کولی. بهرحال ټیم مهلت یې ورته ورکړو. ټول خاندان ورسره مشوره وکړه څه کول پکار دي. نو دې کې ورځ ورباندې تېره شوه بیا یې ځان ته راوغوښتلو څه تا څه وکړل. حسین رضی الله تعالی عنه ته ویل یوه ورځ ماته بله هم راکړه. څه ټیک ته یوه ورځ تا ته زه بله هم درکوم. امام حسین رضی الله تعالی عنه خپل خاندان ته ورغلو. نو د ټول خاندان پوخانو باندې سور شول مکې طرف ته راغله. او دا شان عبدالله بن زبیر رضی الله تعالی عنه هغه هم مکې ته راغلو. په شپې شپې باندې سفر یې شروع کړو مکې ته راغلو. ولې دپاره د دې چې زه خو بیعت کوم نه د یزید سره او دا د نبی علیه الصلاة والسلام زمانې که جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم شهر ده. داسې نه چې زما د وجې نه په دې شهر کې جنگ شروع شي او فتنه و فساد شروع شي زه دا نه غواړم چې دا په مدینې کې وشي. او دې مکې کې د دې خاندان هم و څه غځې کې به زه تفصیلي مشوره وکړم څه کول پکار دي. آیا یزید په لاس باندې بیعت کول پکار دي یا نه کول پکار دي. مکې کې خو ما ټول خاندان دی. نو څه کله هم دوی مکې ته راوړل. تفصیلي واقعه د کوشش کوم څه د نیمې ګنټې کې دغه راټوله کړم. مکې کې څومره هم مشران صحابه کرام دي رضی الله تعالی عنهم اجمعین خپل خاندان ولا ټول کینه ولا څه کول پکار دي. یزید سره خو زه بیعت نه کوم ځکه څه یزید راغلی دی په دې د کوم قوانین دي د بادشاهت دي هغوی خلاف راغلی دی. په کار خو داسې و چې یزید یوه کابینه جوړه کړې وه. څومره هم مشران صحابه کرام وو هغه یې کېنولي وو. زما پلار خو لاړو هغه وفات شو. اوس د امیر د بادشاه انتخاب مو څوک کول پکار دي. دی خو د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم خلاف لاړو. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه خو داسې نه کړي. عمر رضی الله تعالی عنه خو داسې نه کړي. څه خلکو نه په زور بیعت راغستی و. خود د امیر المؤمنین عمر رضی الله تعالی عنه څه کله هم وفات کېدو نه مخکې مشران صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم اجمعین ته وفرمیل څه کله هم زه وفات شم ما نه بعد به یوه کابینه جوړه شي او زما زوی ورکې هم شامل کړو. خبردار کسې زما زوی ته بچیي کسې ونه کړئ. کوم کس هم په تاسو منتخب کړو هغه ما دپاره قابل قدر دی هغه بادشاه دی. کابینه شورا به جوړوئ. حسین رضی الله تعالی عنه فرمیلو دا خو د زما مشرانو صحابه کرام زما نیکه خلاف لاړ دی د دې په لاس باندې زه بیعت نه کوم. او بل یو حدیث ورته هم پروت و چې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې یو داسې زمانه روانه دی چې مدینې کې به زما په منبر باندې به ماشومان لیبې کوي. یعنی ځوانان لږ عمر والا خلق به زما په منبر باندې به خیږي او زما په منبر باندې به لوبې کوي. مراد ورنه څه یزید ورنه مراد. هغه دا خو یو ځوان و یو هلک و دومره تجربه ورسره نه وه. حسین رضی الله تعالی عنه د ماس عمر والا سړی و.
نو په ټوله متفقه فیصله دغه شوه زموږ به یزید سره بیعت د بدشهي مونږ نه کوو. ولې وجه درته بیان کړه. دې کې کوفي ولا کوم خلک دي د هغوی خبر شوه. کوفي ولا خلک علي رضی الله تعالی عنه سره ډېر بهترین او ډېر ښه عقیدت ساتلو او خود علي رضی الله تعالی عنه کوم قبر مبارک دی هغه هم چې دی کوفي کې دی. خطونه ورته راولېږلو څومره هم مشران دي هغه ټول ورته خطونه راولېږلو زموږ د یزید په لاس باندې بیعت نه کوو. حسین رضی الله تعالی عنه دغه پیغام ورکوو دغه راشي کوفي ته هغه کې مونږ به دغه څه شی وکړو بیعت به وکړو. نو ډېر زیات خطونه ورته راغلل. تاریخ لیکلی دی د خطونو انتها وشوه دومره خطونه ورته راغله. مشوره یې وکړه څه کول پکار دي. کوفي نه خو ماته ډېر زیات خطونه راغلل آیا کوفي ته تلل پکار دي یا نه کول پکار دي. د کې مشران صحابه کوم دي عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه او عبدالله بن زبیر رضی الله تعالی عنه څومره هم مشران صحابه کرام دي هغوی ورته وویل حضرت مونږ خو دغه مشوره درته کوفي ته کسې لاړ نه شي ځکه څه کوفي ولا څه کوم خلق دي دا په خولې باندې تا سره دي خو زړه کې به تا سره منافقت کوي. خبردار کسې کوفي ته لاړ نه شي. نو چونکې خطونه ډېر زیات هغه امام حسین رضی الله تعالی عنه ته راغلي او امام حسین رضی الله تعالی عنه د نبی علیه الصلاة والسلام یو بل حدیث هم و دیغه فیصله کړې وه چې زه به کوفي ته خامخا ځمه دپاره د دې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي مدینه کې به یو حیوان د انساني په شکل کې به راځي او د مدینې څه کوم حرمت دی مدینې څه کوم تعظیم دی هغه به څه شی کوي په مال کوي. نو خپل مشرانو صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم اجمعین ته وفرمیل که چیرې زه مدینې کې پاتې شم آیا داسې نه وي چې هغه کس زه ومه څه کوم متعلق پیشنګوی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم کړي وه. خطونه ورته هم ډېر زیات راغلل. حسین رضی الله تعالی عنه یو هوښیارتوب دغه وکړو چې دی یو تره زوی و مسلم بن عقیل رضی الله تعالی عنه دې ته یې وفرمیلو ته ما نه مخکې کوفې ته لاړ شه ته خلک وګوره خلک چا سره دي آیا خلک واقعي مونږ سره دي یا په ظاهرا مونږ سره دي زړه کې یزید سره دي. مسلم بن عقیل رضی الله تعالی عنه کله کوفې ته روان شو کوفې ته ورغلو کوفې ته کله ورغلو شاندار استقبال وشو ډېر خلق ورسره شو. حسین رضی الله تعالی عنه زنده‌باد نارې وي هر طرف نه دغه نارې وي نواسی رسول صلی الله علیه وسلم حسین رضی الله تعالی عنه په لاس باندې مونږ بیعت کوو ګرمه ګرمۍ وه ټول خلق مسلم بن عقیل رضی الله تعالی عنه سره شو تحایف ورته پیش کوه دا خلق دغه ټول ورسره شو. نو مسلم بن عقیل رضی الله تعالی عنه سکله پته ورته ولګېده چې دا خو واقعي د کوفې خلک مونږ سره دي هغسې په ظاهرا خو ډېر خلک ورسره وو. نو دوی یو خط امام حسین رضی الله تعالی عنه په نوم باندې ولیکلو وایستولو امام حسین رضی الله تعالی عنه د فوراً تیری دی وکي سره د ټول خاندان هغه کوفې ته راشي. کله هم صدا خط امام حسین رضی الله تعالی عنه پڑھاو کړو
نو دی هم دغه فیصله وکړه چې زه به کوفې ته ځم. هغه ځای کې یزید ته پته ولګېده چې مدینې خلک هم د ستا خلاف دي، د کوفې خلک هم ستا خلاف دي، او د حسین رضی الله تعالی عنه په حمایت کې ستا خلاف اوچت شوي دي. دی فوراً بصري والا گورنر و عبدالله بن زیاد، دا هم ډیر بدترین سړی و. دې ته حکم وکړو ته فوراً کوفې ته ځان ورسوه، او دا خلق دا څه په طریقې سره وي دغه د حسین رضی الله تعالی عنه خلاف کاو، خپل بیعت ونه راخله چې زما په لاس باندې بیعت وکړي. دغه لاړو کوفې ته، جامع مسجد و، ودرېدو چې څومره هم د کوفې مشران دي هغه ټولو ته خطاب وکړو. سما اورېدلي دي چې دې کې مسلم بن عقیل رضی الله تعالی عنه راغلی دی، دا ټول خلق اندې سره دي، خو یاد وساتئ زه یزید په حکم باندې راغلی یم، او دغه شان د یزید ولس کوم دستخط دی، کومه پرچه یې هغه ورته هم وښیله چې زه ګورنري په حیثیت سره دې کې زه تاسو ته ووایم. اول خو تاسو په یزید په لاس باندې بیعت وکړئ، تاسو څه هم غواړي هغه موږ درکوو، پیسې غواړي هغه موږ درکوو، عهدې غواړي، مشرتوب تاسو غواړي هغه ټول موږ درکوو. تاسو د حسین د غنه تاسو واوړئ. نو هغه د پیسو غلو، نو پیسو ته ټینګ نشو، څومره هم هغه ځکه خلک وو هغه ټول د مسلم بن عقیل رضی الله تعالی عنه دغه شی شو خلاف شو. هغه ځکه مسلم بن عقیل رضی الله تعالی عنه ته پته ولګېده دغه شان عبدالله بن زیاد زما خلاف راوچت شوی دی. مسلم بن عقیل ته خو هسې هم پته وه د ټوله کفا دغه ما سره دی. تاریخ لیکلی دی 18,000 خلک مسلم بن عقیل سره گورنر هاوس ته روان شو. 18,000 خلک کله هم گورنر هاوس ته ورسېدو نو خپلو خلکو ته وویلو چې تاسو ارد ګرد د گورنر محاصره وکئ، زه نه وځم، که څه هم وشو تاسو ما پسې راسئ. نو دې کې عبدالله بن زیاد ته کله پته ولګېده چې دا خلک څه کوم دي دغه زما خلاف دي، دی فوراً د 50 کسان څه کوم وو چې دا د دې په حمایت کې وو، دی فوراً د ټولو خلکو ته وویل چې فوراً وځئ بار، خپل خلکو ته ووایو د مسلم بن عقیل خلاف شي، څه هم غواړي، پیسې غواړي، عهدې غواړي، څه هم غواړي هغه ټول هر یو شی موږ ورکوو ورته. ډېره ښه دی. دغه راووتو او دغه شان عبدالله بن زیاد په خپله باندې هم راووتو. دغه 18,000 خلک څه کوم دي مغوی خلاف، او دغه شان مغوی مخ ته ودرېدو او یو تقریر یې وکړو، یو للچ یې ورته ورکړو، او دغه شان دمکین یې ورته ورکړې که تاسو نه منئ زه خو به درنه لاړ شم، زه اوس هېڅ هم ما سره نشته، تاسو ډېر خلک یې، خو یزید زه ما نه بد به بصرې کې څه کوم فوج څه کوم دی هغه به درته ځي او تاسو باندې به چړۍ به در باندې کوي. هر حال تاریخ لیکلی دی چې یو خو داسې وخت و د 18,000 خلک د مسلم بن عقیل سره و، یو واوړي تنی تنها مسلم بن عقیل رضی الله تعالی عنه د خاندان د نبی علیه الصلاۃ والسلام تنی تنها په میدان کې ودرېد. مسلم بن عقیل چغې وایي چې تاسو خو ما سره وایي، تاسو خو زما په لاس باندې امام حسین رضی الله تعالی عنه بیعت کړی دی، چرته رانه لاړئ. نو یو ټیم کې 18,000 خلک دا په حمایت کې وو، او بیا ټول خلک د مسلم بن عقیل رضی الله تعالی عنه دغه شو مخالف شو. عبدالله بن زیاد صدا د یزید کوم دغه گورنر و هغوی په حمایت کې ودرېد. بهرحال تفصیلي واقعه دی،
ډیره تفصیلی دی او وخت هم پوره کیدونکې دی. کوشش کوم چې دغه زر زر دغه ورسیږي سر ته. نو دی کې عبد الله بن زیاد رضی الله تعالی عنه حکم وکړو د مسلم بن عقیل سکون دی سر دغه چکړې دغه جدا کړي. مسلم بن عقیل رضی الله تعالی عنه ته فرمایي ما یڅو وصیتونه دی هغه واوري هغه نه بعد کشر تاسو بیا ما قتل کوي خو زه د یزید په لاس باندې هیڅ کله هم بیعت نه کوم. څه وصیت دی؟ یو خدا غدي سدي کې کوفی کې زما خپلوان دي زما جسد سکون دی زما جسد ورته حواله کوي او ما یوا قرضا دی زما خپلوان ته وایا څه هغه قرضا دغه لاندې کی او یوا مکرته بل راکې سزه یو خط ولیکم امام حسین رضی الله تعالی عنه ته خبردار کسرا رشي کوفی ته لکه څه کار څه ما سره وشو هغه امام حسین رضی الله تعالی عنه سره هم کی. عبد الله بن زیاد ورته ویلو دوا سکوم وصیتونه دي هغه درته پوره کوم خط ولیکه هغه واسطه وخت خبره دی او جنگ به ونشي هغه به مکی کې پاتې شي او بل دا حدیث تا ولا سکوم پیغام دی د قرضې ولا هغه به هم زره سوم خدا تا ولا جسد سکوم دی دغه در سره نه منم د اندیز کې کوړې پروت وي خلکو ته عبرت نشي. بهرحال جلات حکم وکړو د دې سر دغه شکړه در جدا کړه. هغه مسلم بن عقیل رضی الله تعالی عنه مغز کې دغه شو دغه شهید شو. نور څه شو تفصیلی واقعیا دغه طرف ته نسب. حسین رضی الله تعالی عنه دا هم روان شوی دی په لارې باندې سفر جری دی او خلکو نه تپسونه کوي څه کوفی کې څه حالات دي. هر یو کس ورته وایي څه په خولې باندې خو تا سره دي خو زړه کې دغه څه شی دي دغه نور سره دي یزید سره دي. بهرحال دوی تاریخ لیکلي دي 80 کسانو قافله چې د ټول د خاندان د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه څه شی دغه روانه دي کې د خط سکوم دی دا ورته مانس کې سفر په دوران کې ورته مسلم بن عقیل سکوم خط هغه ورته هم ملاو شو. بیا خپل خاندان سره مشوره وکړه څه کول پکار دي. خپل خاندان ورته ویلو اوس هسې هم موږ راوتلي یو د کوم میشن متعلق څه موږ راوتلي یو هغه میشن د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم میشن دی نو موږ به ورسته کېږو نه موږ به ځان رسوو څه هم کېږي هغه به کېږي. بس حسین رضی الله تعالی عنه هم همدغه فیصله وه. روان وړې واقعات په لرې کې کېدو کربلا ته ورسېدو. کله هم دوی کربلا ته ورسېدو هغه کې د عبد الله بن زیاد رضی الله تعالی عنه څومره هم لشکر مغه هم رسېدلی. نو حسین رضی الله تعالی عنه دی اتیاو کسانو دغه مشتمل سکومه قافله و کربلا ته ورسېده کېږدۍ ولګولې هغه کې دغه څه شو پاتې شو. عبد الله بن زیاد رضی الله تعالی عنه سره مخامخ شو. دوی خبرې تاسو سره دي یا خدا غدې ته د یزید په لاس باندې بیعت وکړه څه خبر اخلاص شي جنگ به ورشي یا خدا غدې جنگ ته تیار شي. هو ته وفرمایلو سمه یوه خبره دی یزید په لاس باندې به زه هېڅ کله هم بیعت ونه کړم. دغه څه یزید راغلی دی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم کور دا دین راغلی دی هغه دین خلاف لاړ دی هغه په لاس باندې زه بیعت نه کوم څه هم کېږي هغه به کېږي. بهرحال دغه ډېره تفصیلي واقعه دی او دا دومره بدترین خلکو کوفې ولا خلک څه دوی بیا اوبه هم نه ورکولې هغه اوبه څه د ځناورو څکلې هغه یې ورباندې هم بندې کړي چار چپیر ورباندې دغه څه شو ګیر چپیر دغه کوم یزید لشکر و هغه ورباندې شو او دغه شان یو شهید کېږي بل شهید کېږي بل شهید کېږي تر دې پورې نبی علیه الصلاة والسلام د ټول خاندان دغه څه شو دغه شهید شو.
صرف یو پاتې و حسین رضی الله تعالی عنه دغه چې شو زوی و زین العابدین دا خیمې کې پروت و دا بیمار حسین رضی الله تعالی عنه میدان ته ووتو اول خو چا کې دغه جرأت نه و حسین رضی الله تعالی عنه سامنای کړي وه ځکه دې کې خپل یو طاقت و هر یو کاس هر یو دشمن ډرېدو چې زه به څنګه امام حسین رضی الله تعالی عنه ته ورشم په هر حال په لشکر کې بعض داسې بدترین خلک وو چې هغوی ورغلو اول په ښی لاس باندې هغه نه بعض ګس لاس هغه نه بعد امام حسین رضی الله تعالی عنه ورسته نه یې ګزار وکړو دغه توره چې کومه دی دغه ابل سیډ باندې راووته امام حسین رضی الله تعالی عنه مغزې کې پرېوتو هغه نه بعد بیا امام حسین رضی الله تعالی عنه چې کومه سر مبارک دی هغه دغه شکړو بدن نه دغه شکړو جدا دي کې زین العابدین سکوم دی هغه ویل الحمدلله الحمدلله شکر الحمدلله سکوم زنانا دي مغه ورته ویلو ستا پلار په وینو باندې سور میدان کې پروت دی ته کې وایس الحمدلله دغه هم بخپل باندې هم بزرګو زین العابدین ویس 1,24,000 ارواح د امام حسین رضی الله تعالی عنه روح ته راغلي دي هغه روح دغه چې کړو جنت ته بوتلو عزتمند مسلمانانو ډیر دینه بعد به څه شو هغه ډېر تفصیلي واقعا دي او بیا دغه سکم جسد دی عبد الله بن زیاد ته هغه محل ته ویسلو هغه وړاندې کېږدولو یو لخته وسره وه هغه لخته د امام حسین رضی الله تعالی عنه سکم شونډې مبارک دي او پیزې دي هغه ته یې ورپورې کوله امام حسین رضی الله تعالی عنه سکومه دا ښایست و هغه ډېر زیات مشهور و ښایسته ډېر زیات و څه خلک وایي چې امام حسین رضی الله تعالی عنه ښایسته دی د دې ښایست کوم دی ټوکې ورباندې کولې یو صحابي ولاړ و هغه صحابي ورته ویل عبدالله بن زیاد خبردار که څه نور څه ورسره ونه کړې ما قسم یې په الله باندې دغه داسې مبارکې شونډې دي چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په خولې مبارکې سره دغه شوي دي مزین شوي دي هغه ورنه شونډې اغوستې دي هغه چاپ کړی دی خبردار که څه نور څه ورسره ونه کړې زما عزتمند مسلمانانو دغه مختصر غندي حسین رضی الله تعالی عنه کومه واقعا دي کربلا والا د ډیره نور هم تفصیلی واقعا دي څه شوي دي وخت مختصر دی امام حسین رضی الله تعالی عنه کومه کربلا کومه واقعا وا هغه بعینه نن ورځ کومه دی یوم عاشورا په اندی ورځ باندې شوی و په اندی ورځ باندې شهادت حسین رضی الله تعالی عنه د دې څومره هم خاندان دي هغه ټول په دې ورځ باندې دغه شهیدي دغه شهیدان شوي بهر حال عزتمند مسلمانانو علماء لیکلي دي چې په تاریخ کې دومره زیات ظلم نه شوی دی چې څومره په دې ورځ باندې شوی نو دا ډېره مبارکه ورځ دی تاسو ته ما په 13 هفته باندې دې منې چې څومره هم نور واقعات کوم شوي دي هغه ټول تاسو ته ما بیان کړي دي الله د مونږ ټول امام حسین رضی الله تعالی عنه کوم عظیمه قرباني ورکړې ده هغه په شان دي مکي کومه تعلیمات د حسین رضی الله تعالی عنه دي هغه په مونږ کې راشي کومه احکامات د حسین رضی الله تعالی عنه دي هغه زمونږ کې راشي جناب نصیر رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم احکامات دي هغه ټول په مونږ کې راشي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وسلم